السلام علیکم ورحمت الله. د تصویر کې تاسو وګورئ یو سړی دی ورسره خزه او دوه ماشومان دي. دغه خزه او ماشومانو برپور بولقه کړی دا او برپور پرده کړی دا. اوس تاسو به دا خیالي چې دا چرته مسلمانان دي، خو نه مسلمانان نه دي بلکې دا يهوديان دي او د خپل مذهب مطابق اغي پرده کړی دا او ځان پټ کړی دی. خو تاسو به چرته دا د لیبرل د طرفه یا د مغربي میډیا د طرفه په میډیا باندې دا نه کتلی، په دې باندې بس تانه چانه ور کړی او دا بچا هایلایټ کړی نه. خو کو چرته دغه بورقا یا دغه پرده مسلمان سړی سره یو ماشومه دو ماشومه روانه وي او دغه شان بولقیا چولې وي یا دغه شان پرده کړي وي، نو تاسو څه خیال لرئ چې زمونږ لیبرل طبقه به دغه ویډیوګانې څومره شیر کوله او څومره تعنی به ور کوله چې دا وګوره په زبردستی باندې چې د پلار خپل لور ته پرده کړی دا بورقه ورا چولې دا او دا وګوره ظلم روان دی په دې ګرمۍ کې چې دغه ځان له دسه روان دی او خپل خزا یا خپل ماشومان بچي په زبردستی سره داسې بندي کړی دي او د حبس ته وګوره پلان او ډنګې لکه شل قسمه اعتراضات شل قسمه تعنی به. خو تاسو وګورئ د مغربي میډیا منافقت چې هغه د مسلمان سره یو قسم رویه ساتي او د کافر سره بل قسم رویه ساتي. که چرته مسلمان دغه کار کوي نو دغه د بیا د دهشتګردي ویل کیږي، د قیانوسیت مرته ویل کیږي، قدامت پسندی مرته ویل کیږي، پتر کې دور کا آدمی دغه مرته ویل کیږي او مړه بس قسم قسم اعتراضات او تعنیب ورته ورکول کیږي. خو دغه په مقابله کې کچرته بل یو مذهب والا دغه کار کوي نو دغه بالکل عین روشن خیالي ده او په دغه باندې بیا چپ پاتې کېدل دي او په دای کې ورسره سات بیا زموږ مسلمانان هم ور کوي، یعنی هغه طبقه چې هغه د دې سيزونه بیزاره ده، حالانکه دا خو د دین یو حصہ ده او د دین چې کوم سیز حصہ وي نو هغه دغه مذهب منونکو باندې لازم وي، واجب وي او کو بالفرض یو مذهب منون کې دغه کار کوي نو دا دغه د پاره د زړه د سکون ذریعہ د زړه د اطمینان د ضمیر د اطمینان ذریعہ په دغه باندې اعتراض کول دا مکمل طور باندې جهالت ده. په دغه باندې اعتراض کول او بیا د بل طرفه چې دغه کار کیږي د بل مذهب د طرفه دغه کار کیږي په هغه باندې چپ پاتې کېدل نو دا عین منافقت ده چې تخپل مذهب ټارګټ کې خپل مذهب والا ټارګټ کې او د بل مذهب والا تسنوي هغه په مخ کې هغه د پاره خاموش نو مطلب دا چې جهالت ته هم ده او ورسره منافقت ته هم ده. نو مطلب مې دا ده چې داسې نه د پکار چې مغربي میډیا سوي منتسخي بس مونږ په هغه پس روانیو او هغه چې کوم اعتراضات راوچتای دلته مونږ هم کوو زمونږ په هغه بیا فرق شو پکار د چې هغه کوم اعتراض زما په مذهب باندې کوي، زما د مذهب په تعلیماتو باندې کوي، پکار دا و چې مونږ له برپور جواب ورکولې او دا غي په مخه مغه اعتراضات واپس ورشتلې ځکه چې هغه خو دا نه د چې صرف زمونږ د پارم د سیده او دا غي د پارم د سیده، دا صرف زمونږ د پاره د سیده مغربي میډیا او مغربي خلک مسلمانانو د پاره د باقی مذاهبو د پاره غي رویه ځان لدا هغه بالکل دا غي په باره کې خوشاله کم کار چې مونږ کو هغه د شدګردي او کم چې بیا بل کوي هغه عین دا غي د مذهب مطابق وي، هغه روشن خیالي وي. نو دا څنګه د پکار خپل مذهب چې دی هغه زمونږ دین اسلام دی، ډېر مضبوط مذهب دی، ډېر روشن خیال مذهب دی، ډېر کلاو مذهب دی او مونږ ته چې سوي زمونږ د فائدې د پاره وي، هر شي چې هغه په دنیا کې نه وي اخرت د پاره هم څه سيزونه وي، د هغه د پاره هم څه تیارې وي، د هغه مطابق چې دی هغه ځان برول پکار دي. او په دې دور کې کم مسلمان چې د مغربي میډیا مخې ته ودرېږي، د مغربي ایجنډې مخې ته ودرېږي، دغه صحیح مسلمان دی او کم چې دغه په دجل کې راځي فریب کې راځي نو بیا دغه مسلمانۍ په خطر کې ده. دغه مطلب دا چې ایمان کمزور دی، د خپل دین نه دی خبر، د خپل دینی تعلیماتو نه صحیح نه دی خبر، ځکه دغه په دجل او فریب کې راځي. الله دې موږ ته صحیح تور باندې اسلام را نصیب کړي، الله دې موږ صحیح مؤمنان او مسلمانان جوړ کړي. ډیر مننه، شکریہ.